امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی په احیاء علوم الدین کې امام غزالی وی حج روانو وی یو سړی را سره مرګره په داغه سړی د درود نه بغیر خپل نه خو هر وخت به درود شریف وی درود شریف وی درود شریف وی ما وته وی چې بیجان ته هر وخت درود شریف وی نور ذکرونه خوشته کنه لا اله الا الله بل 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 هر وخت درود شریف وی د دې برکت ما معلوم کړل د دې برکت څه برکت وی دقه یو کال حج لته او پلارم را سره او یو ځای کې دمه وکړه وی چې دمه وکړه پلار مې نه جوړ شو بیمار شو چې بیمار شو خو پیاده قافلې وی قافلې والا را تصورو دې تیرې کړې چې ورګره دې علاج وشي نو بیا به ځو خو زما پلار زیاتېده او جوړېده نه او قافله دونه نه شوی سارېدې قافلې والا به چې بیجان مونږ خو د نه ځو او ترې د خپل پلار د بیمارۍ خدمت وکړه تیمارداري وکړه وی قافله لاړه د پلار ته ناست مزدوري م کوه او پلار له ډوډۍ م راوړه خو پلار مې غریب مې مړ شو وی چې مړ شو ډېر زیات پریشانه شو انتهایی پریشانه چې خدای د سفر کې او د حج سفر له مې پلار روان دی او پلار راته مړ شو دا به څه کېږي واقعي په سفر کې ګرانه وی په پلار مې څادر واچو نږدې کلي ولته ورغلم یو څوک راولم چې دا پلار را سره ښخ کړي جنازه پې وکړي دفن وشي کفن وشي غسل وشي وی لاړم کلي والا ته مې وویل چې دقه زما پلار دی او زه مسافر یم او قافله کې تلم او دلته راته مړ شو مهرباني وکړئ ما سره راشئ چې زما د پلار ولمبه قبر وکنه او جنازه وغیره وی که ډېره ښه ته زموږ درپسې درځه وی زه رالم پلار له چې رالم پلار له پر پلار مې څادر اچولی و چې څادر مې ترې اوچت که د پلار دا مخ مې په بل شکل بدل شوی بد شکل یې خراب شوی وی چې ما ورته وکتل په ما هیبت راغی بېهوشه شوم چې خدای پاکه دا څه وشو دا خلک به وایي چې د انسان دی که خر دی دا موږ د خر خښولو له راولي که د انسان خښولو له راولي دا څه وشو وی هغه بېهوشۍ دوران کې یو سړی دی ورسره ملګري دي وی ما ته وی ولې جاړې خپې مې دقسې پلار را سره روان و حج له او پلار مې ناجوړه شو مړ شو شکل یې بدل شوی په دې پریشانه وی مه پریشانه کېږه وی لاس یې راواغېسته وی زما دې پلار ته چې زه خوب وینمه نو څلور حبشیان دي تک تور شکلونه او شنې سترګې دي او ډنډې دي ورسره او زما دې پلار له راغلل او هغه ډنډې ورته نیسي زما د پلار وی خدای پاکه دا به څه کېږي وی یو سپین خشته جامو سړی راغی او هغه حبشیان ولې دیکه ورکړه چې خوښ ډب ورکړي هغې وشړل او زما د پلار په مخ یې لاس راښکه واپس دی خدای خشته ښکلی شکل د مخکې نه ما ورته ته څوک یې زما پلار خو د هغه ډنډو والا حبشیانو نه م بچ کا تورو نه او دا مخ دې ولا سم که مخ یې خراب و تا پې لاس راښکه وی زه ستا پیغمبر محمد صلی الله ستا دې پلار خو ډېر ګناهګار لږ نه نو بس ګناهګار همدغه سل انجامي واقعي ګورې رونو د خدای نه یریږئ ګورې دنیا کې به دې مخ نه بدلېږي خو قبر کې مخونه بدل نه شي ډېر ګران کار نو وی چې دې مړ شو نو بس د خدای پاک دغه سزا ودله وی ده به په ما درود شریف وی نن د ده درود راونه رسېدل نو ما هغه فرشتې نه تپوس وکړه چېرې یو سړی به و د هغه به درود شریف روزانه راتلل نن یې درود رانلل وی هغه راته وی هغه فرشتو چې هغه مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی که څه مدد یې کولی شي مې څه محتاجه دی وی شکل یې بدل شوی رالم نو مې مدد وکړه نو چې دا سړی راویښ شو پلار ته وکتل نو واقعي د پلار شکل یې سم شوی م او د هغه مخکې نه ښکلی شوی نو دا په حدیث کې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی